جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ترته یو تحفه ورکوي د صلات تسبیح والا چې دا حدیث په ابو داود ابن ماجه بیهقی په حواله سره صاحب مشکات نقل کړی دی چې دا هغه حدیث مضمون او خلاصه دادا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل تر عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه ته فرمایي ایتر ایزتا تصدر نکم س گیفت تحفه در نکړم صدا سي لس خصلتونه در نکړم کتا په دې باندې عمل وکړو نو ستا مخکینی او رستونی زاړه او نوی واړه او غټ ټول ګناهونه به الله معاف کړي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صلات التسبیح سلو رکعات ورته خای او هغه طریقه ورته خای چې کله رومانی رکعات کې الحمد او سورت ولوله نو دینا پس په پنځل ځله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر اوای بیا رکوع کې هم لزل اوای چې رکوع نه پاسه حالت به هم لزل اوای دواړو سجدو او سجدے میز کې به هم لزل اوای دویمه سجدے نه پس باکین لزل بیا اوای بیا بڑو منی رکعت تا پاسه بیا با سورة الفاتحه او سورت نپس پینزل لزله او د نورو مقاماتو کې لزله ورته وښودلو یعنی په دې طریقې سره به څلور رکعاته لمونځ وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې کا روزانه درنه کېږي روزانه ادا کوه که نه وي نو جمعې کې یو ځلې ادا کوئ دی هفته کې یو ځلې او کدا نه درنه کېږي نو کال کې یو ځلې ادا کوه او که نه درنه کېږي دا هم نو په ټول عمر کې یو ځلې ادا کړه د ما خوږو وروڼو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لمونځ ته صلات التسبیح وایي څلور رکعاته نیت په وتړې او بیا چې څلور رکعاته صلات التسبیح په نیت سره لمونځ نیت وکړې اوس په لومړني رکعت کې دویم رکعت کې دریم او څلورم رکعت کې دا دریمه کلمه والله اکبر پورې به وایي او دې دوه طریقې دي یوه طریقه خدا ده چې د کوم ما روایت درته ذکر کو یوه طریقه بله هم شته چې ثنا نه پس ولا اله غیرک چې ووایي نو دلته بیا پنځل ځلې وایي او کله صورت خلاص شي بیا به لس ځلې وایي او چې کله رکوع ته لاړ شئ درې ځلې سبحان ربي العظیم ووایي یا پنځه ځلې یا اووه ځلې بیا به لس ځلې دا ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دارنګې لس ځلې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد پس په هم ووایي سجدے کی با سبحان ربی الاعلی نپس دا اوائے لزلے بیا دوارو سجدے میز کی با هم لزلی اوائے بیا با دویم سجدے کی هم سبحان ربی الاعلی نپس لزلی اوائے دا یو رکعت په دې طریقې سره پورا شو کچېره دې مخکې دا طرز اختیار کړی وي چې سورة الفاتحه نه د مخکې پنځه ځلې ویلې وي اوس دویمې سجدې نه پس فورا را پاسه او دویم رکعت کې اوس بیا ابتدا کې پنځه ځلې ووایه بیا بسم الله ووایه الحمدلله سورت ووایه او بیا په هغه طرز باندې سورة الفاتحه سورت نه پس لس ځلې رکوع کې هم لس ځلې قومې کې هم لس ځلې دواړو سجدو او جلسې کې هم لس ځلې دا به دوه رکعاتو کې پنځه اویا او پنځه اویا یو سل او پنځوس یو نیم سل دا به پوره شي بیا چې تحیات ووایه
اشهد ان محمدن عبده ورسوله نه پس را پاسا بیا پینزل زله په قیام کې وایا پاغه طریقې سره. نو یو طریقه خو مخکې به درته ذکر کړه، نو هغه طریقې کې کا صورت نه پس ابتدا کوي، بیا به دویمه سجدې نه پس لزله وای. او کدا دویمه طریقه چې ما کومه درته یاد کړله نو هغه طریقه کوي، یعنی اول ابتدا کې سورۃ الفاتحه نه وړاندې پنځه لزله شروع کوي، بیا سجدې دویمه نه پس ناستی ضرورت نشته ده. رمضان المبارک دی، ډېر ښکلی موسم دی، ګرمي هم نشته، یخني هم نشته، بازارونو کې فضل و بحثونو کې تو میں کې وخت تیرول او فضل ابس کارونو باندې ځان مشغولولو په ځای باندې راشه صلات التسبیح نن شروع کړئ چې د تیر شوو ګناهونو ذریعه وګرځي. کېدای شي الله پاک دا ورځې موږ دپاره د خپلې دوستي د ولایت ذریعه جوړې کړي. الله دې وکړي چې موږ ټول د الله دوستان جوړ شو. الله دې وکړي چې موږ ټول ګناهونو نه تائب شو او الله تعالی جل شانه سره ښکلی تعلق جوړون کې جوړ شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.